د سکاوټ انټرنیشنل ډے په موقع باندې د محکمې فارسټ زیر انتظام په حسن خیلو کې سکاوټ پلانټیشن ایونټ منعقد شو. د دې پروګرام مشر میلمانه اسسټنټ کمشنر حسن خیل سید نعمان علی شاه، ریجنل فارسټ افیسر میاں نصر الله چمکنی او د های سکول سره درګي پرنسپل او د حسن خیل سب ډیویژن د سکاوټ مشر عثمان علي شاه وو. په دې پروګرام کې د علاقې مشرانو په یو ګڼ شمېر تعداد کې شرکت کړی وو. مشر میلمنو د سکاوټس طلبه او د علاقې مشرانو په شریکه باندې بوټي نال کړل. په دغه موقع مقررینو د شجرکارۍ مهم په هکله خبرې اترې وکړې او د حکومت د هلو ځلو ستاینه یې وکړه. چونکې نن په بین الاقوامي سطح د سکاوټ ورځ ده او زموږ د پرایم منسټر د هدایاتو مطابق مته دا سکاوټ دین چې کوم دی نو دا په دې بوټو باندې مناول دي، بوټي کرل دي. دا بوټي هم چې کوم دی د خشاکو دپاره، د ابهوا دپاره، د موسم ښه کولو دپاره، د دې خلکو ذریعه معاش هم دی، ثواب هم دی. د حدیث نه د قرآن نه مطلب دا دی چې معلومه چې په دې ونه کې چا یو ونه وکرله نو مطلب دا دی چې تر قیامته پورې به هغه ونه هغه دپاره ثنا وي. نو ورو مهرباني وکړئ چې په دغه هر چا که د چا پوله وي که د چا پټې وي په دې کې موږ سره مهرباني دي وکړي چې موږ سره د خیر دی مطلب هیلپ وکړي چې دا شی د خیر آباد کړو. دا څنګه شاړه ځمکه ښکاري دې مشرانو وینا مطابق تقریبا 25 کاله دا ځمکه 10 کاله نه پرته خو انشاءالله نور نه پوهېږم خو که کال پس دغه ځای کې د دې خلکو هیلپ وي او کال پس د خیر دلته راځي نو بیا په خپله و چېرې واقعي دا به ګورین هم وي، دا به ښکل هم وي او مذهب هم کوي. نصر الله خان میاں صاحب د ډسټرکټ ډیویژنل فارسټ افیسر او د علماو حضراتو د ادیزو شکریا ادا کوم او سټوډنټس تاسو مو دلته به اوس زه انشاءالله زه دا زما یقین دی چې انشاءالله یو څو کاله پس به دلته ښایسته ځنګل جوړ شي. دلته به مارغان زناور سوي وغیره به هم انشاءالله دلته ډېرې وي. نو دا دی صدقه جاریه وکړه. صدقه د ونې بوټي فایدې خو ډېرې زیاتې دي، هغه خو زه بیانولی نه شم. خو دلته به انشاءالله دا تاسو ادې فایدې پېښور ته، سنخیل ته، ټولې دنیا ته ده. د شجرکارۍ دا مهم به تر 28 فروری پورې جاری وي. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، حسن خیل.